نفس د انسان دشمن دی او په حرامو یې مجبوروي ورته ښه د حرام وخوره. نن چې یو سړی د خپل خور نه میراث واخلي او د خور میراث نه ورکوي، د پلار میراث تقسیمیږي، د مور میراث تقسیمیږي، او مثلا دا دوه ورونه دي او دوه خویندې دي، نو دا دوه ورونه خپله حصه والي او د خویندو حصه هم پکې ور واخلي، خپلو کې تقسیم کړي دو په دو باندې، او خویندې دواړه محرومې پرې. دا ولې؟ دا د نفس نه مجبوره دي. د زړه دا غواړي دا نفس ورته دا وایي چې خیر دی یاره چې دا 6 لکه روپۍ دي که نه، نو چې خویندو له پکې حصه ورکوي نو ټول یې په خپله جیب کې ولې نه اچوي چې دا جیب د ښه نور هم ډک شي. چې ته 4 لکه الې خو خیر دی 6 لکه والا، او چې 6 لکه الې نو 8 لکه والا خور له پکې حصه مو ورکوه. خو یاد ساتئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي انسان چې دی نو دا ډېر حریص دی، او که بالفرض انسان ته یوه ټوله غټه ډیری د سرو ورکړي چې والا انسان دا ټوله ډیری د سرو زرو ده او دا ستا شوه چې هغه په ټرکونو باندې هم نه ختمیږي او دومره غونې سونه هم د لکود روپوي، لیکن دا انسان به بیا هم دا خواهش کوي چې یو ډیری د ورسره بل هم د سرو شي چې نور هم دا کار برابر شي. دا د انسان نفس دی او د انسان جال دی او دوکه ده چې انسان خطا کوي. الله دې موږ تاسو دې خبرې سمجھ نصیب کړي چې موږ د حرامو نه بچ کړو، ځان مو تباه برباد کړو د نفس او د دوکو او د نفس د جالونو په بنیاد باندې. د نفس پسې منډه وو او ځان مو غرق کړو، ځان مو خراب کړو. محترمو د دې نه ډېر زیات اجتناب پکار دی، او دنیا کې دننه خپل معاملات صفا کول پکار دی. الله رب العالمین فرمایي قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى. کامیاب شه هغه سړی چې کوم سړی خپل ځان پاک دروغو نه، د ګناه نه، د نارواو نه، د حرام مال نه، د پردي میراث نه، د پردی ځمکې نه، د پردي حق نه، وذکر اسم ربه او د الله نوم یاد کړه، د الله ذکر یې وکړو، فصلى او د منځونه وکړل، دا سړی کامیاب شو. بل تؤثرون الحیات الدنیا. الله پاک فرمایي انسانانو تاسو خو دنیا له ترجیح ورکوئ که نه، دنیا پسې نښتې دی لکه د لیوانو. والآخرت خیر و ابقى. لانکه حال دا دی چې آخرت ډېر بهترین دی او باقی پاتې کېدونکی دی. الله دې موږ ته د باقی پاتې کېدونکي ژوند دپاره تیاری توفیق نصیب کړي.